بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 33 نمبر درس. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. والشيء عندنا الموجود. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. ما درته مخکې ویلو چې په شي کې دوه مذهب دي. یو مذهب د اهل حق دی، یو مذهب د اهل باطل دی چې معتزله دي. نو شی عندنا چې وي اشاعره یادي د اهل حق په نسبت دي د راضی په معنا د موجود د معنا حقيقي شو. کله کله د شی اطلاق کیږي په معدوم باندې خو مجازن، او په دې مسله کې د اهل باطل مذهب دا دی چې هغه وی اطلاق د شی کیږي حقیقتا په موجود او معدوم په دواړو باندې. دغه دا مذهب دی. معتزله اطلاق د شی په اعتبار د حقیقت په موجود معدوم علا کلیهما کوي، او هر چی اشاعره او اهل حق دین او هغه اطلاق د شی حقیقتا په شی موجود باندې کوي او په معدوم باندې د مجازن کوي. په خبره باندې پوښولې کنه. مقصد حضرت علامه تفتازانی رحمت الله تعالی علیه د دې عبارت نا تمهید او توطئه ده، یو اعتراض ته بیا دغه جواب ده. حاصل د اعتراض دا دی چې ګوره کستا سو فکری پرون تاسو ویلیو چې څلور کلمات د ذکر ک چاغه ثبوت دی، تحقق دی، وجود دی او کون دی، او دور باندې حکم ولګولو چې د الفاظ مترادفه دي او معنی بدیهی ده، بدیهی تصور ده. یعنی دا هر یو په معنا د موجود راځي، معنی سرګند او ښکارا ده. نو مارزو کو چې دغه نه یو اشکال پیدا شو. حاصل د اشکال او د اعتراض دا دی چې هر کله ثبوت، تحقق او وجود او کون د الفاظ مترادفه شو، معنی واحده شو، نو دا خو قاعده متقرره مسلمه معروفه ده چې هر محمول او هر خبر دا سوي حمل وی په خپل موضوع په خپل مبتدا باندې. دلته حقایق الاشیاء موجوده په اصطلاح د مناطقو کې، او مبتدا ده په اصطلاح د نحاتو کې، او ثابتتون ورته محمول ده په اصطلاح د مناطقو کې، او وتخبر ده په اصطلاح د نحاتو کې. دلته حمل د ثابتتون په حقایق الاشیاء د نسی کېږي. ولی نسی کېږي؟ معترض وي ځکه تا دا سلور شیزونه الفاظ مترادفه وګرځول. سدی ویل چې تحقق وایا ثبوت، تحقق او وجود او کون د الفاظ مترادفه دي. الفاظ مترادفه څه؟ متحده المعنی دي، په اعتبار د معنی څه دي؟ دا متحد دي. د الفاظ اتحاد په معنا کې دي ته وی ترادف. سمې درته ویل اتحاد د الفاظ فی المعنى یسمى ترادفا. ابراس والا وی دي ته ترادف وی، او دي د تشبیها ترادف ویلیش. یو سورلې د ور باندې 15 کسان برګینی، حکم چې مخ کې ناشته د ارسته سدي د ته ردیفان وی، د ټول ردیفان دي. نو چې الفاظ ډیری ولاندې معنی یو وی دي ته ترادف وی. نو معترض وی چې کله تا په دې سلور الفاظو کې ترادف ثابت کو چې دا مترادفي دغه دي، دا ټول سدي په دې کې ترادف دي، مترادفات دي، دا الفاظ مترادفه دي.
نو حمل د سکیږي نه د محمول پچا باندې په موضوع باندې ولی ځکه په حمل کې لابودی ده چې د موضوع او د محمول یا بالفاظ دیگر د مبتدا او د خبر په درمیان کې اتحاد من وجهین تغیر من وجهین بی ال به حمل سکیږي کشرط اتحاد من کل الوجوه یا تغیر من کل الوجوه به حمل نسکیږي او دې ځکه چې تا کله په دې کې قول په ترادف سره وکړو نو اتحاد من کل الوجوه راغی تغیر بالکل ختم شو لازم شو حمل د شی په خپل نفس باندې دې ته حمل اولی وای سوي وته حمل اولی وته وای او حمل اولی دا مفید نه دي کې سفیدنی او تا خو چې دا کوم عبارت کې خود چې حقایق الشی ثابتتون نو پدې کې ستا مقصود رد او پچا باندې په دوه فرقو باندې چې عنادیه ده او عندیه ده ایو بیخي منل چې داسې وهمیات دي ابل ول تابع زمون د اعتقاد دي ستا مقصود پدې کې رد او پاغي باندې نو تا چې کوم عبارت کې خود نو دا خو حمل اولی پکې راغلي دي دې د مثال شو لکه یو سړی د سی وای الامور ثابته ثابته امور ثابته سدي دا ثابت دي دا حمل اولی دی او حمل اولی دا غیر مفید وی حمل د شی له نفسه لازم شو نو تا چې هر کله دا سلور الفاظ وایا چې دا موجود دی دا ثبوت دی او تحقق دی او دا وجود دی او دا کون دی دا ټول په معنی د موجود دی کو نو استاد مخ کی حقایق الاشیاء ثابتتون عبارت مقصد دا شو چې الاشیاء یاد سوایا الامور الموجوده موجودتنا امور موجوده دا موجود دي دا خو حمل اولی او حمل اولی دا خو باطلی دا خو مفید نی نو ستا چې کوم هدف دی چې رد دی په دغه طایفتین او د سوفسطایي فرقې باندې هغه رانغی خبره باندې پوه نشوې لکه ما درته ویل چې د عبارت یو اعتراض ته دوایا توحید او توطئه ده او اعتراض دغه چې ما درته وکم او جواب خارج نه وکړ جواب یې دا دی چې چې دلته تغیر شته من وجهین تغیر من وجهین څنګه شته نو تغیر من وجهین داسې شته چې ګوره حقایق الاشیاء یعنی ما نعتقده حقایق الاشیاء هغه چې موږ ورته عقیده د حقایق الاشیاء ساتو ونسميه مسما کوي بالاسماء په مختلفو نامو سره انسان ورته وایو فرس ورته وایو اسمان ورته وایو زمکه ورته وایو ثابتتون دا امور موجوده فی نفس الامر دا په نفس الامر کې موجود دي چې دا موږ ورته نامیږدو او عقیده ورته ساتو چې دا حقایق دا شیو دي دا په نفس الامر کې موجود دي تغیر راغی کرانه غلې نو اتحاد من وجهین شتا او تغیر من وجهین شتا حمل صحیح بالفاظ دیگر څنګه چې هغه منطقي شکل کې اعتراض کړو منطقي جواب وره هغه دا ویلو کنه چې حقایق الاشیاء موضوع ثابتتون خبر حمل نسی کیږي ځکه دا حمل اولی دی اتحاد د شی له نفسه لازم شو دا په منزلې د دې چې یو سړی دا وایي چې الامور ثابته امور ثابته ثابت دي الاسد غضنفر اسد غضنفر دا حمل اولی دی حمل د شی له نفسه دی شیخ صاحب شهید الله دې درجات بلند کی او شیا او د شیاګان یو چمچي هغه په اعتراضونه کړو بیا د مبارک په خط کې دینه تاسو کوجته تا باندې زمون جرح دادا چې د شیاګانو د کار کې ان د شیا بارک تخپل موقف مونږ واضح کستا سم موقف دی ناغه ورته اردو خط کې ولیکل شیعه او شیعه ہے شیعه او شیعه ہے نو شیخ سے بیا خاندل وی د حمله ولی کړي دا غو حمله ولی دی شیعه او شیعه دا زمانہ ده دی بیا ډیری صفایان مفایان کول غوغي بیا خون نه کوي په خبره باندې پوښلی جواب وته دا ورکا چې حمله اولی په دوه قسمه دي
حمل اولی په څو قسمه دي؟ حمل اولی په دوه قسمه دي. یو حمل اولی هغه دی چې هغه مفید دی، او دویم حمل اولی هغه دی چې هغه مفید نه دی. حمل اولی غیر مفید هغه حمل بدیهی دی. حمل اولی بدیهی دا غیر مفید دی. او یو حمل اولی نظری دی په دوا سره دا مفید دی. الکه ما درته څنګه وی چې حمل په څو قسمه دی؟ وایا په دوه قسمه دی. یو حمل اولی بدیهی دی، دا عبارت دی داغه حمل نه، وایا چې هغه په منځ د موضوع د محمول کې سوي اتحاد من کل الوجوه موجود وي. نو دا ما درته سویل چې دا مفید نه دی. حمل اولی بدیهی دا مفید نه دی. ولی مفید نه دی؟ ځکه دلته د موضوع او د محمول په درمیان کې اتحاد من کل الوجوه دی، یعنی اتحاد ذاتی دی بدون د تغییر اعتباری نه. لکه ته الانسان و انسانون، او یا شیعه و شیعه، او یا الاسد و غضنفرون راوالا. دلته اتحاد بحت دی، تغیر بالکل شتنه. او حمل کې لابودی وی د اتحاد من وجهن او تغیر من وجهن. نو په حمل اولی بدیهی کې وایا تغیر مفقود دی، اتحاد بحت دی، خالص اتحاد دی په منځ د موضوع د محمول کې. نو دا مفید د فائدې جدیدی نه دی. دا یو قسم شو. اوس رسیدي یو د حمل اولی نظری، الکه ذهن به کار کوي کنه کوي. او دا عبارت دی داغه حملنا چې په مینځ د موضوع او د محمول کې اتحاد ذاتی موجود وي، خو لیکن وایا تغیر اعتباری پکې وي. سموي حمل اولی نظری عبارت دی داغه حملنا چې په مینځ د موضوع د محمول کې اتحاد ذاتی ہوئی، خو سره د تغیر اعتباری. او حمل د غدوسی زونه غواړي چې اتحاد ذاتی وي، تغیر اعتباری وي. یا دسه وایا چې د موضوع د محمول په درمیان کې وایا اتحاد من وجهن تغیر من وجهن اخر دا موجود وي، نو به حمل سي کیږي. دې ځکه د حمل بدیهی نه دی، د حمل دې ځکه نظری دی. خبره باندې پوښښلې کنه الکولی موږ سوایو ګور دلته په درمیان د موضوع د محمول کې اتحاد ذاتی دی کنه، خو سره د تغیر اعتباری کنه. الاشیاء موجودة سمانا الامور الموجودة في اعتقادنا، وایا موجودة في نفس الامر، تغیر اعتباری راغی کرانه ټیک د اتحاد ذاتی دی پکې، ورسره تغیر اعتباریم دی. امور موجوده زمون په اعتقاد کې دا موجود دی په نفس الامر کې، اتحاد راغی نه تغیر راغی کرانه غي. کيو سیټ تور کې اتحاد ذاتی موجود دی، خو په دې اعتبار چې دا ما درته وضاحت وکړو وایا تغیر اعتباری راغی. نو حمل صحیح شو که صحیح نشو؟ اس کتاب ته ګور ان شاء الله. وشیء عندنا شی زمون په نسبان دی هو الموجود، دا حقیقتا عبارت دی د موجودنا. عندنا نه مراد شاعر دی. والثبوت کلمه د ثبوت او کلمه د تحقق او کلمه د وجود او کلمه د کون الفاظ مترادفه دي. ما درته عرض وخت مکو چې ګوره تردف عبارت دی د تکسر د لفظ نه سره د اتحاد د معنا. معنا ها معنا د دې ټول بدیهی او تصور، بدیهی او تصور دا ټول په معنا د موجود راځي. نو دین سوال پیدا شو، او دا سوال ته تمهید. فین قیل کو ویلش فالحکم نو بیا حکم کول بثبوت حقائق الاشیاء، په ثبوت د حقیقتونو د اشیاء. یکون اللغو دا لغوش چې توی حقائق الاشیاء ثابتتون، دا حکم د ثابتتون په حقائق الاشیاء دا لغوش. ولی دک حمل اولی لازم شو، حمل د شی علی نفسه لازم شو، اتحاد بحث لازم شو په منځ د چا د موضوع د محمول او حالان کې حمل کې لا بودی د اتحاد من وجهن او د تغیر من وجهن. او دې ځکه خو جتا ورته مترادف ویل یو شی زونه دي کوم
بیا خدا حکم په ثبوت د حقایق د شیو د لغوش په منزلي د دې قول زمونږ چې یو سړی وي الامور ثابته ثابتتنا امور ثابته ثابت دي یا اوی چې انسان و انسانونه انسان دي یا اوی د غلیونه غونې چې شیعه شیعه دا حمل اولی راغی اتحاد ذاتی راغی اتحاد بحث راغی او خالص اتحاد راغی ذاتی په منځ د موضوع د محمول او تغیر بالکل شتنه حمل دی باطل شو مفید نشو الګه پوښ ولیکنه قلنا مون ورته جواب ورکو جنا اتحاد ذاتی ته ګوري او تغیر اعتباری ته نه ګوري تغیر اعتباری ور سره شته کنه مونږ حمل اولی بدیهی نالو کم جتا ذکر ک مونږ حمل اولی نظری لو چې دغه اتحاد سره سره تغیر من وجهین موجود وي نو غشتا قلنا مونږ وایو المراد به مراد په دغه سره دا حقایق الاشیاء سره هغه د چې ان ما تقیده هغه چې موږ ورته عقیده ساتو د حقایق د اشیاء ونسميه او موږ مسما کو نامه ورته کدو پاسماو کثیرو متعدده سره لکه انسان فرض اسماو زمکا نو دغه چې موږ ورته عقیده ساتو کنه دا امور موجودتونه اغه امور موجوده زمون په اعتقاد کې د امور موجوده فی الخارج او فی نفس الامر دی تغیر راغی کرانه غي اتحاد کوم ذکر راغی نو دا امور موجوده دي فی نفس الامر په نفس الامر کې نو رد زمون چې دا مفید شو بیا حمل اولی نظری دا مفید دی کم چې زمون هدف او چې رد دی په طائفتین او د سوفسطی فرقی هغه حاصل شو هغه د څه حاصل شو ایو چې دا وهمیات دي حقایق د شی موجود نه دي ابل وی دا تابع زمون د اعتقاد دي نو باغی دوره دلته کوي پاغه بلی باندې لاندې کوي چې لادریه ده والعلم بها کې باغی باندې رد کوي او دلته په دې دوره دراغه ذکر راغی چې ګوره امور موجوده زمونږ په اعتقاد کې دا موجود دي په خارج کې دا څه چې وهمیات دي په خارج کې وجود لري پونشولي دا په خارج کې موجود دي تابع استاد عقیدی نه دي استاد عقیدی خبر نه دا وجود په خارج کې لري لیونه دماغ دی خراب دی نو چې کله اتحاد من وجهین او تغیر من وجهین مونږ واغستو نو مقصد ته ورسېدو چې رد وو په هغه طایفتینو د فرقې سوفسطی هغه مونږ تلاس تراغي مونږ حاصل کو الګه پښتو باندې پوښی کنه کما یقالو لکه څنګه چې ویلش واجب الوجود موجودنا واجب الوجود ذات چې الله تعالی دی موجود دی نو کدل تم ګوري نو دا کوم حمله اولی دی خو حمله اولی نظری دی دا مفید دی معنی دا واجب الوجود چې الله دی او واجب الوجود چې موږ ورته عقیده د واجب الوجود ساتو کنه ناغه موجود دی په خارج کې نو حمله اولی نظری دی مفید شو الګه پونه شولې اتحاد من وجهن او تغیر من وجهن راغی کرانغله واجب الوجود زمونږ اعتقاد کې هغه موجود دی په خارج کې وهذا کلامنا امو وایي چې دا مفید نه دی ول نه دی وهذا کلام مفیدنا او دا کلام مفید دی ربما يحتاج ډیر کم کرته محتاج دی ربما قل معنا کتلان دی ډیر کم کرته محتاجيږي ال البيان اظهار د بیان تا لیسا مثل قولک ندی پشان د دی قولستا چا ثابتونه یا الانسان و انسانونه او یا شیعه شیعه دغه نه دی لیونه کېګما ولا مثل قولنا او ندی دا په مثل دی قول زموستا چې ابو النجم انا ابو النجم وشعري شعري نبراسم دي چې دالی کلی دي جواهر الفرائد هم دالی کلی دي بلکې ټول شروح دالی کلی دي شعر نقل کړي دي بدايه شاعر اغا شعر ویلو لله دري ما احس صدري تنام عيني وفؤادي يسري مع الافاريت بارض قفري انا ابو النجم وشعري شعري دانه برسلی کلی پدی زبان دی
لله دری زما ټول خیر کثیر خو بیان الله لره دی الله لره څنګه دی خالق هغه دی والقدر خیره وشره من الله تعالی په دغه اعتبار لله دری خلق وی کنه یو سړی خ اشعار وی خ خبرو کی وی لله در کاربان ورته وی در خو اصل کې په وته وی پونیش ولی دا استا خیر کثیر او دا استا دغه د الله لره دی یعنی الله پیدا کړي خدای در کړي لله دری الله لره خوبی او خیر کثیر زما دی ما احس صدری سمرا حساسا او مدرکا سینه زما دا ځان یادی تنام عینی و فؤادی یسری سترګې مې دی وی او زړه مې ګرځي لکه څنګه پیغمبر ادا وکیس پاگل الله ردی چرته ګرځي مال عفاریت جنات سره ګرځي قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال افريت من الجن افاريت جمش او تا په خوا په زمانه کې میزان او صرف کې ویلي چې افریت جن خبيث نو دی ویل الله دری ما احس صدري تنام عيني وفؤاد يسري چا سره ګرځي د شپې چا سره زړه دی ګرځي مال افاریتی د خاپیرو سره ګرځي جناتو سره ګرځي به ارض قفری پدشتو بیابان کې ګرځي انا ابو النجم وز مسما ابو نجم سره یما و شعری او شعر زما شعر دی دغه بیا حمله اولی راغی کرانه و شعری او زما شعر دی لکه غبلی ونی ویلو شیعه تو شیعه الکه پیږي په خبره کړ نو دلته ولدا غوکه تغیر اعتباری پکې ورترا ول نخفي ول وبوته کی والشعر الان كشعري فيما مضى او زما شعر په دې موجوده زمانہ کې په شان د شعر زما د پغتیر زمانہ کې الګه پوښوي کنه علامه يخفا نو دا چا باندې پټیږي نوی کته پکې سوچو کې نوی دغه سم نه دی ولا مثل قولنا ځکه دغه محتاج بیان ته دی او دغه زمون خبره دا محتاج بیان تم نه دی نو که ذهن شریف هم بیکار کړي فبها ونعمت او کني کړي خو بسرات عرض کوا چې بیا درته پیراتاویګه مو طرز درته بدل کم چې دا سم درته ویل دا بني بل طرز کې ودا درس ووري بالکل دا طرز بني په بل طرز به وره ته هم حیرانې چې دا څنګه ولګېدو نو که پوښوي یو بیا بل طرز نه اختیارو مخکې زم او کوي چې نه نه پوښوي ځان پوکو نو بس بیا راته وایا سوای وی وایم اوس په ټیم پوره دې سبا وی وایم